بسم الله الرحمن الرحيم. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد معلوماتك وبعدد ما تحب وترضى وصلى الله عليه وسلم. دينا مخي اسباغ الوضوء مسألة بيانه. ابن عمر رضي الله عنه د اسباغ الوضوء معنا انکسر وکړه ولی وکړه. محدثین حضرات فرمایي چې امام بخاری رحمت الله علیه یو د اسباغ الوضوء فضیلت بیانوي. اجمال الوضوء، اکمال الوضوء، اسباغ الوضوء، احسان الوضوء. یو د دې فضیلت بیانول مقصود دی چې په اوداسه کې اسباغ کوي. بیا د ابن عمر قول نقل کړه، اشاره یوې بلې خبرې ته وکړه چې اعتراض پیدا کېده چې د اسباغ معنا به دا وي چې یو اندام 4 5 شپږ وځله وینځلو ته به اسباغ وایي، یا به د اسباغ معنا دی چې له حد محدود نه به تجاوز ته وایي، لاس به تر ترخ او تر وږې پورې، خپه به د پونډۍ تر سره پورې، او مخ به لاندې د زنې نه سینې پورې او بره نیم سره پورې. د اسباغ معنا به دا تاسو ماخلی چې کوم حدود شریعت مقرر کړي دي په لاسونو، خپو او سر کې، د هغې نه زیات وینځلو معنا به کوئ. نو وایي چې نه، دا معنا ګورئ ونه کوي، بلکې د اسباغ معنا ده انقا، هر اندام حدود محدوده ووینځئ، 1 2 3 ځله. دا کمال د فضیلت د سنتیت ده، خو هر اندام خصفه کول دا د اسباغ معنا شو. اگر که محدثینو د اسباغ معنا دا ده چې اندام ته پوره اوبه ورسي، خو دلته امام بخاری ترجیح ورکړې ده هغه معنا د ابن عمر رضی الله عنه. وینځل د مخ په لاسونو باندې من غرفه واحده. دا ترجمه چې امام بخاری ولګوله چې مخ وینځل دواړو لاسونو باندې یو لږ اوبه راواخله او مخ ور باندې ووینځه. دا من غرفتن واحدتن دا د امام شافعي صاحب د مسلک دلیل، ځکه هغه فرمایي چې مزمزه او استنشاق، مزمزه او استنشاق دا به په یوه لپه یا یو موټي اوبو باندې بالوصل پکار ده. یو لو په اوبه یا یو موټی اوبه راواخله، نیمې خولې ته واچوه، نیمې پوزې ته واچوه. او دلته ذکر د وجهې یدین او مراد دی نه مزمزه او استنشاق. نو پیر صاحب اعتراض ونه کړي که نه چې ذکر د وجهې او یدین، وجهې ده او بالیدین، او ته وایې چې دی نه مراد مزمزه استنشاق. نو ترجمې لاندې روایت ته وګوره. ابن عباس وایي توضأ فغسل وجهه اخذ غرفة من ماء فتمزمز بها واستنشق. معلومه داره چې دینه مزمزه استنشاق مراد ده یو غرفه، یو موټي اوبې ته اوبو تم وایي او په لپه اوبو راخیشتو تم وایي. دا د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب ده. ترمذي ابو داود کې موږ وویل چې په دې کې 15 قوله نقل دي. وصل کې، فصل کې، من غرفتین، من غرفتین، من 3 غرفات، 4 او 5 غرفات پورې. دا د امام شافعي صاحب مذهب ده چې مزمزه او استنشاق به په یو لپه یا موټو اوبو باندې کوي، او په دې کې په کار وصل ده نه فصل. معلومه دا شوه چې دا ترجمه امام بخاري من غرفتین واحدتین باندې راوړه، ترجیح ورکړې ده مذهب د شوافیو، ترجیح ورکړې ده مذهب د شوافیو. نو اوس تاسو چې دا روایت ووایه. قال حدثنا محمد بن
عباس رضي الله عنهما انه توضا فغسل وجهه واخذ غرفه من ماء فتنظف بها واستنشق ثم اخذ غرفه من ماء فجعل بها هكذا اضاف الى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها يده ثم اخذ غرفه من ماء. جزاكم الله. ګوره دا منګ او تاسو ابو داود شریف او ترمذی شریف کې مویلی او سوال دا منګ احناف باندې پیدا کیږي چې دا کومه طریقه امام بخاری من غرفتن واحدتن باب کې لګولې دا ولاندې حدیث پاک کې راوړی دا, دا مذهب شافعی دا او دینه مذهب د امام شافعی صاحب دا مستدل د امام شافعی صاحب دا احناف څه خیال نو هغه شکر د ابو داود کې میاد کې ترمذی کې خبره بهیرونه کم باب چې ابو داود کې تیر شوی په تمامو کتابونو د احادیثو کې په دوره حدیث کې هغه به نه وای چې کم ترمذی کې تیر دالته تفصیل شوی دل تراغه تفصیل باندې کې خو به تیرې بخاری شریف کې راشي بیا ورپسې ابو داود ترمذی کې الته بداسه تیرې احناف وای جنا مزمزه او استنشاق پشپګ موټي وبو باندې او بالفصل من فصل وایو ګن درې واره به اوبر واخلي مزمزه لپاره او درې واره به اوبر واخلي استنشاق لپاره نو فلهذا زمن مذهب د حنافو فصل د ست غرفات دلته غرفه واحده او ست غرفات کې څومره فرق شپږ موټي اوبه دا برا واخلي درې واره به مزمزو کې فصلن بیا به درې واره استنشاقو کې فصلن البته منګ احناف چې یو متعصبین نه تعصب په مذهب حنفي کې نشته شکر ده منګ د شوافیعو د طریقې ته ناجایز نه وایي خبره په افضلیت او عدم افضلیت کې ده هغه افضل من غرفه واحده ته وایي منګ ثلاث غرفات مزمزه او ثلاث غرفات ست غرفات شپږ زمنګ بنس باندې افضل ست غرفات بالفصل دی هغه بنس باندې افضل غرفه واحده بالوصل نو زمنګ رای دادا چې شوافی او څه ذکر کړی دي دا ناجایز نه دي دا ممنوع نه دي چې یو موټی اوبه ترې راواخیستې او بالوصل د خولې پوزې ته واچولې بالکل دا ممنوع نه ده دا ناجایز نه ده خو ستا په نسبت باندې افضل هغه ده او زما او موږ چې وایي چې ست غرفات دا د شافعي صاحب په نسبت باندې ناجایز او ممنوع نه ده خبره د افضلیت او عدمه نو کچې ته موږ دا ویلو چې نه سړیا په یو غرفه باندې وصلا ناجایز او ممنوع ده نو بیا به د دې دا معنا و چې احناف متعصبین موږ وی جایز ده ممنوع نه ده ناجایز نه ده او افضل دار چې باید په شپږو غرفو باندې بالفصل او د اخیری عمل د مصطفی ده ګوره مولانا صاحب دا فرش علی رجله الیمنا یو ټکی تلک باندې وګوري خیر ده د رش معنا چانکاو دلته ګوري چانکاو نه ده مراد دلیل او قرینه په دې باندې چې د رش نه مراد چانکاو نه ده غسل ده شاته د بل ټکی ورپسې را روان ده فرش علی رجله الیمنا په یو لاس کې اوبه راواخیستې او د اخیخ په ور باندې ووینځله خو دلته د غسل نه تعبیر پر رش باندې کړه اشاره د دوکه چې غسل خفیف وو غسل یو ځل خپو وینځله یو ځل غسل خفیف مراد چانکاو نه ده مراد حتی غسلها ګوره وروسته د رش تفسیر په غسلها باندې ثم اخذ غرفه اخرى بیا یو بل لپه یا یو موټه اوبه راوچته کړې فغسل بها یعنی رجله اليسرى نو څنګه یو وخت پرې لپاره رش او د بل لپاره غسل چپ خپه وینځي او بخیخ په مبارک څه شي کوي چانکاو داستا او زما دماغ نه مانی نو معلومه دا شو چې د رش نه مراد غسل هغه د قرینه شاته راغله چې د دویم خپې لپاره لفظ غسل استعمال شوی او دلته فرش علی رجل اليسرى حتی غسلها ګوره وروسته د رش تفسیر بیرته په غسلها باندې کړی بیا ویل ها کذا رأیت رسول الله یتوضا کله کله به ما نبی پاک کته رسول الله به مختصر لیکن سره د اسباغ او دس کو مختصر به
غسل خفیف بو مرتن بو لیکن انقاب ور سره وا اسباغ به پکې ور. باب التسمية على كل حال وعند الوقار. ګوره مولانا سے مبارک بسم الله ویل یو بسم الله دو یو بل تسمیه دغه تاسو ویلې. دا ترمذی شریف کې هم دا مسله راغله چې تسمیه څه ته وایي او بسم الله څه ته وایي. طحاوي کې هم دا راځي. بسم الله دې ته وایي چې یو سړی بسم الله الرحمن الرحیم ټول وایي او تسمیه چې صرف بسم الله دی الله یو نوم والی بسم الرحمن بسم الرحیم بسم الکریم. نو اوس تا ته وایي چې د بسم الله ویل علی کل حال مومن مسلمان شان دادا چې دا به هر حال کې بسم الله وایي. پاتې کې بسم الله الرحمن الرحیم کینی بسم الله ور کولاوي بسم الله ور بندي بسم الله یو لوخه راخلی دی هغه سر کولاوي بسم الله فرج کولاوي بسم الله کټ کې کینی بشتر کې د کینی بسم الله چې روټي د کینی بسم الله دې لپاره چې شیطان د سره په دغه امور کې شریک نشي. د دې معنا دا ده چې شرع شیطان نه د پناه غواړي بل دی الله په نوم باندې تبرک حاصل اول غواړي. وای علی کل حال نو کل حال کې ټول احوال لاغله کرانه له حالت الاكل حالت الشرب حالت النوم بسم الله وذات راسی نو دا ټول حالاتو کې او ګره وعند الوقاع تاسو دې ټکی ته وګورئ حیران بشئ حتی چې د جما او د مجامعت په وخت کې معنا دا ده چې یو مؤمن مسلمان په حدیث کې خو یو ډېر لوی سبق ده یو لوی درس ده د جمله مسلمانانو لپاره کلمه گو لپاره چې هلکه کله چې آقا مدني تا ته فرمایي چې ته کله خپل جنسي خواهشات د ښځې نه پوره کوې جسمانی تعلق د ښځې سره نیسې خواهشات نفسانیو کې مصروف کېږي په دې وخت کې بسم الله ووایه. نو چې خواهشات نفسانی یو سړی پوره کوي او هغه ته حکم ده چې بسم الله ووایه هسې نه چې تا سره پر خواهشات نفسانیو کې شیطان شریک شاته به راشي. وای کله چې مسلمان جما و مجامعت کوي شادي شده سړی او بسم الله ونه وایي اللهم جنبنا شیطان دا ونه وایي وای شیطان یو ځای لګیایي د سره جما کوي. او بل قول دا ده چې د خپل ذکر د دې انسان د ذکر نه تاو راتاو کی او دا ور سره جما کوي. بیا چې کله د دې انسان انزال کیږي د دم وشي د شیطان وبم ور سره یو ځای شي دې نطفه نه چې بیا ماشوم پیدا کیږي ډېر خطرناک. او چې کله مسلمان دغه وخت بسم الله وایي نو شیطان نږدې نه ورځي او دغه نطفه نه چې الله تعالی د ماشوم پیدا کولو اراده کړي لم یزره شیطان. آقا مدني وایي چې شیطان نه بدای پاکي دنه به پاک او پاکیزه انسان پیدا کی. نتا ته وایي چې د خواهشاتو په وخت کې ته بسم الله وایي نو چې د خواهشاتو زمانه نه عباداتي مباحاتي ماکولاتی مشروباتی ملبوساتی مرکوباتی آغی اوقات خو په طریقه اولا باندې بسم الله وایي. په د نور اوقاتو کې په طریقه اولا او اعلا باندې باید مسلمان بسم الله وایي او دته بسم الله ویل پکار. ماکولاتو کې وای برکت به الله واچي. تاسو مشکات کې ونه ویل چې رسول الله مبارک صحابه سره ناس د مسجد نبوي کې یو ماشوم را منډه وهي کله و غرزي کله و درېږي او فورا لاس کده کو دام کې ناس روټي دا قام مدني لاس ونیو. وی تاسو ته پته شته دا شیطان را په منډه کړی و د دې لاس سره شیطان خپل لاس یو ځای کړو کدا موږ پرې خوا نو دا موږ سره به شیطان یو ځای پرې خوراک کې لګیا وای موږ بالا دو درین وړي کړي نه وای ورڅ به ختم هغه د ورشه لاسونه ومنځو بسم الله وای. بل ورځ اعرابي راغی هغه داسې صورت ویلو رسول الله پر نه خود وای شیطان را په منډه کړي. نو ګوره تا ته دا وای چې دا ټول حالاتو کې به کوشش دا کوي چې ته بسم الله وای. اوس مولانا سے مبارک غرض د امام بخاری رحمت الله علیه خدا شو چې د خواهشي د خواهشات نفسانی وخت عند الوقاع نو عند الوقاع چې سړی بسم الله وای کله به وای متزوج خزه خاون صحبت مجامعت شروع کوي ملاعبت مقدمه د جماع عین جماع
نو بسم الله ویل کله پکار. بعض علماء کرام وایي چې دلته عند الوقار راغلی دي، با چې کله جما شروع کوي بعد کشف العورت، بعد کشف العورت ځکه عند الوقای ویل. لیکن د جمهور مذهب دا ده چې قبل کشف العورت دی وایي چې ښځې خاون عورت ښکاره کړی نه د وقاو د مجامعت دپاره، قبل کشف العورت بسم الله ویل پکار. او دا بعض وایي بعد کشف العورت ځکه چې دلته عند الوقار راغلی ده. او راجح قول دا ده چې هلته به ووایي قبل کشف العورت به وایي. اوس مسله دا ده چې دلته داسې یو مرفوع روایت امام بخاری رحمت الله علیه باب لاندې نه ده راوړی، او دلته بره دا موقوف روایت راوړی ده او آخره کې بیا مرفوع کړی ده. وی دا ځکه چې د امام بخاری خپل معیار د خپل شرایط دي، د هغه چا نه روایت اخلي چې راوي د مروي عنه سره کثرت ملازمت هم کړی او ملاقات هم کړی. نو داسې یو روایت مرفوعاً دته میلاو شوی نه ده چې هغه د معیار او د شرط مطابق نو ځکه دا راوړ. دویمه مسله دا ده چې عند الوضوء به بسم الله وایي. اصحاب ظواهر دی وایي چې د اودس په وخت کې بسم الله ویل پکار دی قبل الوضوء او دا واجب دی. اسحاق ابن رهوی وی قبل الوضوء بسم الله واجب ده. احمد ابن حنبل د یو قول نقل ده قبل الوضوء بسم الله واجب ده. داسې د نور علماء کرامو نه هم نقل ده، حتی که زمنګ په احنافو کې علامه ابن الهمام هغه هم دا نقل دی چې بسم الله قبل الوضوء واجب. دا د وجوب تسمیه قول علامه ابن الهمام فتح القدیر والم کړی، لیکن وروسته د شاګرد ابوالقاسم هغه وایي چې دا زمنګ د استاد محترم تفرد ده، ځکه د دو د بحر رایق والا تفردات ډېر زیات. نو امام ابوالقاسم چې د ابن الهمام شاګرد ده هغه دا وایي چې په حنافو کې د قول د وجوب د تسمیه کړی ده، دا د ابن الهمام صاحب تفرد ده، د متفرد رایه ده. ورنه د جمهور فقها رایه هغه دانه د هغې کې دوه قوله دي، یا سنت ده یا مستحب. منګ یا سنت ګڼو یا مستحب ګڼو، واجب دلیل قطعی غواړي. او کته وای چې ګوره دلته آیت الوضو ده، آیت الوضو کې تسمیه ذکر نشته، نو که په دې حدیث باندې ته تسمیه واجبوي زیادت د خبر واحد په کتاب الله راځي. واجب من حیث العمل فرض دی، فرض لپاره دلیل قطعی په کار ده، خبر واحد دلیل ظنی ده. زیات نه زیات ثابتې سنتیت او استحباب به ثابت کړي تسمیه. نو د جمهور احناف و مسلک و مذهب داره چې یا بسم الله قبل الوضو سنت ده او یا بسم الله قبل الوضو مستحب ده. البته لا وضوء لمن لم يسمي، دا تفصیل تاسو ویل راخه. لا وضوء الكامله عند الاحناف، لك لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا ایمان لمن لا امانت له، لا ایمان لمن لا عهد له. هلته توجیهات هم کړي لا ایمان الکامل. د دې معنا نه ده چې لا وضوء لا تصح الوضوء، دلته لام د نفي او صحت لپاره نه ده بلکې نفي د کمال لپاره ده. بیا تاسو ونه ویل ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې په کوم اوداسه کې بسم الله وویل شوه دومره ثواب ملاویږي لکه یو مسلمان چې د لمانځه لپاره د اودس په ځای غسل کړي، د ټول بدن د وینځلو ثواب ملاوي. او که اودس وکړي بسم الله ونه وایي د سیب د څلورو اندامونو ثواب ملاوي. مفتاح لصلات د لمونځ پې باندې کی اورې که نه، ځکه چې صراحتاً په قرآن کې د بسم الله ذکر نشته. آیت الوضو کې فغسلو راغلی ده، مخ او لاس او خپه وامسحو راغلی، اول ته ورسره تسمیه نشته. نو فلهذا د احناف و فقهاو قول ارجح ترین قول. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن منصور عن سالم بن ابي الانصار بن ابي شهاب القريبي عن ابن عباس رضي الله عنهما يطلب به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهل القرى
کچېرته یو د تاسو نه جما کوي بیبي سره او بسم الله اتبرک بسم الله اللهم جنبنا الشیطان خدای ما د شیطان نه بچ کا وجنب الشیطان ما رزقتنا او شیطان لری کا زمانہ د هغه نعمت نه چې تاره ته نصیب کړی یا وجنب الشیطان ما رزقتنا ما رزقنا مراد بچی خدای چې د دې مجامعت په نتیجه کې ما ته اولاد راکې نو زما اولاد د شیطان نه وساته ما درته ویل د حدیث په تفسیر کې لیکلي دي چې سړی بسم الله ونه وایي نو شیطان د خپل ذکر د زوج د ذکر نه توګي جما کې شریک چې هغه انزال کېږي د یزره شیطان بچی ته شیطان ضرر بالف ولام حرامي به پیدا کی او چې بسم الله ویلی بالف ولام حلالي پیدا کیه ما رزقتنا فقوزیه بینهما ولد کدی الله له طرف د دې خزه خاون ته فیصله دی اولاد شوی لم یزره شیطان شیطان بدته هیڅ قسم ته ضرر و نرسي ضرر بیا نشي رسولای معنا دا به پاک او پاکیزه معصوم پیدا کیږي دې باب کې امام بخاری رحمت الله علیه وی دم تاسو ابو داود ترمذی کې دا باب ویل چې کله سړی باتروم ته واشروم ته او دا څوک مختلف نمونه تقریبا 15 نمونه د باتروم د پاره په عربی کې په مختلفو لغاتو کې په مختلفو ژبو کې استعمالیږي حشوشم ورته راځي وغیره باتروم ته چې دننه کېږي نو کم ذکر پکار دا او دا ذکر په کم وخت کې پکار مولانا صاحب مبارکه شریعت متطهره دا مسله ذکر کړی دا او ګورئ ابو داود شریف کې د زید ابن ارقم تفصیلی روایت هم تیر شوی ده الته د دې باتروم عند الخلا خلا بزه حشوش راغلی ده الحشوش محتضرة تلعب بمقاعد بني آدم تلعب بمقاعد بني آدم یاره د باترومونه نه دي دې کې دننه تیار شیطانان مذکر او مؤنث او جنات ناس دي او د بنی آدم په کوناټو باندې دوپړی وهي لوبې کوي کده مخکې نه ذکر نه یې کړی شیطان انسان ته جسمانی تکلیف هم رسولی شي روحانی تکلیف هم ورته رسولی شي او کته وایي چې ما خو ونه لیدې چې ما ته تکلیف رسولی نو تا شیطان په سترګو لیدلی ده څنګه چې شیطان غیر محسوس ده هغه چې تا ته کم تکلیف رسوي هغه هم غیر محسوس ده اثرات به محسوس کوي اثرات فلہذا شیطان ہمیشہ دی بارا کوشش کوي چې انسان ته جسمانی او روحانی تکلیف ورسای د باتروم په وخت کې خطر شته ده نو دنه پناه وواړه خدای ماضی زمانہ کې د شیطان په ما باندې ډېر دینی او دنیوي می امور خراب کړي دي او په مستقبل کې مراده لري چې په ما باندې دینی او دنیوي امور خراب کی یا الله دا شیطان زمانہ ماضی کې ماته جسمانی او روحانی تکلیف رسولای او د کوشش کوي چې په زمانہ مستقبل کې اوم ماته جسمانی او روحانی تکلیف را ورسای یا الله لکه څنګه چې ما ته په زمانہ ماضی کې رجوع کړي وا او ستا په نوم مې ددنه پناه غوښتې و او تا ما ته را کړي وا خدای اوسم په زمانه حال کې او په زمانه مستقبل کې زه ستا په نوم باندې پناه غواړم د دې مردار شیطان نه مې وساته چې زه ناسته قاضي ته مو د زما خیالات بدلی را بدلی د زما سوچ بدلی را بدلی د زما فکر بدلی را بدلی نو فلهذا اعوذ بالله بویل پکار دی دا رجوع الی الله شوا د طهارت جسمانی او روحانی دی پر وز بدا انسان دا بسم الله او اعوذ بالله من الخبث والخبائث دا په کم ټیم کې وای زمنګ د احناف دا مذهب او مسلک دا احناف وای کچې ته باتروم دا په کور کې دا په آبادی کې دا نو قبل الدخول چې باتروم ته دننه شوی نه او دروازه کولاوه د دخول نه مخکې به اعوذ بک من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث دواړه درې واړه روایتونه راغلي دي احناف قبل الدخول په عمارت کې او کسړې پټو کې په صحرا کې په بیابان کې په خوړ کې چیرته تقاضي تکینی نو الت قبیل کشف العورت
قبیل کشف العورت د تصغیر صیغه براوړي د پرتوګ وستلو نه پرتوګا خلاصولو نه کشف عورت نه لږ کوټي مخکې به دا دعا بیا وکړي. اوس دا ده ته د باتروم ته دننه کېږي او تا نه دا دعا هېره شوه یا پټي کې صحرا او بیابان کې کېنې او تا نه دا دعا هېره شوه چې باتروم کې په کموډ باندې کېناستې در یاده شوه یا پټي کې خول کې صحرا کې تقاضې ته کېناستې بعد کشف العورت او دا دعا در یاده شوه چې ما خو اعوذ بک من الخبث والخبائث ونه ویلې دا به څه کېږي نو دغه وخت کې علماو لیکلي دي چې بیا به یې په زړه کې وایي تکلم و تلفظ به ورباندې ځکه بې ادبي او بې احترامي ده د الله د نامه نو بیا به په زړه کې اعوذ بک من الخبث والخبائث یا اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دا به بیا په زړه کې ووایي نو خبث د خبیث جمع ده مذکر شیاطین متمرد او سرکش جتا د جسمانی روحانی تکلیف درکای خبائث د خبیثتون د مؤنث شیاطین او شیاطین که ذکور دي که اناس دي دا په انسانانو پسې لګېدلی دي دینی او دنیوي امورو کې او روحانی جسمانی تکلیف ورته رسوي خیالات بدلی زړه ته وسوسې ورچوي او دن الله و آخرت او څه چې دته پکاري چې وکړي هغه ورنه هېرږي هله بس اذا دخل الخلا نو ظاهر خو اصحاب ظواهر وای چې دلته راغلي چې کله به باتروم ته دننه شو بیا به نبی پاک دا ویل او موږ او تاسو خو وایي احناف چې قبل الدخول نو موږ دلته دا تقدیر راوباسو کان النبی اذا اراد ان يدخل الخلاء ورسول الله مبارک چې کله به اراده وکړه چې دا باتروم ته دننه شي قال اللهم اعوذ بك من الخبث والخبائث اذا اراد ان يدخل دا قید تقدیر محدثین حضرات شروع کی روبال گورا حدثنا عبد العزيز محمد انس دینا تا معلومات راوکا اذا اراد ان يدخل دی احناف مذهب ثابت شو کنا په دې جمله باندې امام بخاری تأیید وکړي مذهب حنفي ځکه موږ وایو چې قبل الدخول به دا دعا وایي او دیم دا وایي اذا اراد ان يدخل او اذا دخل الخلا سره موږ نقطم دا راوسته تقدیر اذا اراد ان يدخل نو د ټولو سره د مذهب حنفي تأیید او تصدیق وشو. باب وضع الماء عند الخلا الکه یو سړی هغه تقاضې ته دننه شو او هغه ته تا لوټه یو داسه ډکه کړه او هغه دې ورته کېښوده اوس دا څوک ده نو تا ته وایي یا به د والد محترمي هغه به دننه شوی تا به د دې دپاره چې هغه راوځي لکه پخوا خو دا باترومونه نه وو چې هلته اوبه پکې وي بس بیت الخلا او حشوش دا به داسې و چې لوټې سره تیږې سره به د تقاضا وچه کړه بزان به پاک بهر به بیا او دس استنجا کوله یا د پیر ده یا د استاز ده نو چې هغه باتروم ته دننه شي ته ورته لوټه دی او داسه کېده که چېرته هغه راووته او هغه غواړي چې استنجا وکړي نو چې هغه ته آرام او راحت حاصل هغه سره سوچ او فکر نه چې د استنجا به اوس به څه کوو. ګوره علما ډېر عجیبه خلک دي او پیران او اولیا او بزرګان زه دا منم چې توشو استعمال کړی زه دا منم چې لوټه تیږه استعماله کړې ده لیکن هغې سره تقلیل د نجاست راځي. تاسو ابو داود او ترمذي کې ونه ویلې قلع او قمع د نجاست نه راځي قلع او قمع چې راځي اوبو سره راځي چې استنجا بالماء نو دی سره دا سوچي چې موږ خو باتروم ته لاړو اوبه به څه کېږي چې بیا استنجا وکړو شاګرد ورسره ده پیر سره خپل مرید ده پلار سره بچی او هغه ورته اوبه بهر ایښي دي چې راوځي ډېر خوشحاله شي. مولانا صاحب د حدیث نه یو دوه مسلې درې راوتي دي لږ تاسو ورته وګورئ.
یو مسله دا راووته چې افضل ترین خدمت پیر صاحب تعمیمات ثلاثه به چې بچی د پلار کوي، شاگرد د استاذ کوي، خادم د مخدوم کوي، مرید د پیر کوي. افضل ترین خدمت هغه ده چې هغه د وینا او د حکم او د امر او د اډر نه بغیر. پلار اډر نه ده کړی، زوی مزاج شناس ده چې داجی می باتروم ته دننه شو، بهر چې راوځي د اودس ضرورت د استنجا ورته اوبه کېږي. مخدوم دننه شو، خادم ته حکم نه ده کړی چې مال اوبه راوړه، لیکن خادم مزاج شناس، موقع شناس، طبیعت شناس ده. هغه بغیر د وینا نه لوټه ډکه کړې ده، رحمت الله علیه ایښې ده. پیر صاحب دننه شو باتروم ته، هغه واشروم نه و، باترومونه و، هغې کې بل شان د انتظام و، اوبه به نه وې، نو مرید ورته بهر لوټه ډکه کړې ده. نو کم خدمت چې خادم د مخدوم او مرید د پیر او بچی د خپل پلار او شاګرد د استاد بغیر د وینا نه کوي، محدثینو لیکلی دي چې دا په باب د خدمت کې افضل ترین خدمت او د دې ثواب ډېر په نسبت د هغه خدمت چې مخدوم خادم ته حکم وکړي. خادم مزاج شناس نه وي، دی ځي ورته چې بچی لاړ شي او لوټه اوبه راوړه، دلته یې بار کېده، او استاد شاګرد ته حکم وکړي، او پیر صاحب مرید ته حکم وکړي، او پلار بچی ته وایي چې بچی زه دننه ځم باتروم ته، هلته اوبه نشته را، نو ته لږې اوبه راوړه، دلته بار کېده چې زه بیا په هغې استنجا وکړم. دا په دویمه مرتبه کې ده. د دې ثواب له هغه خدمت نه چې د وینا او امر اډر نه بغیر شوی ده کم. محمد انس د هغې ثواب څه ده؟ هغه ډېر زیات اکمل ترین ثواب د هغې ده او بهترین خدمت د هغې ده. نو اول افضل شو، دویم ده خو اول ته نه رسي. مولانا صاحب دغه اول خدمت ولې افضل؟ هغې سره د مخدوم روح ته راحت میلاوي، د پلار روح ته راحت میلاوي، د استاد او د پیر مرشد روح ته راحت میلاوي چې زما دا توقع هم نه وه چې زما بچی به د اوبو لوټه ډکه دلته ږدي، زما دا توقع هم نه وه چې خادم صاحب به ما ته لوټه ډکه دلته ږدي، زما دا توقع هم نه وه چې زما مرید به ما ته لوټه دلته ږدي. توقع نه بالاتر وینا نه بغیر دوی دا خدمت کړی ده، فلهذا د دې ثواب ډېر ده. دې سره د مخدومینو ته روحاني راحت میلاوي او جسمانی راحت هم ورته میلاویږي، ځکه انتظار پکې نه وي، تیاره لوټه او چې راوځي اوبه نه وي، بیا یو بل ته حکم کوي، نو هم روحاني تکلیف او هم جسمانی تکلیف. بل به مولانا صاحب حدیث کې ته ووایي چې چا کې جذبه د خدمت، کاغه خادم د مخدوم سره، که مرید د پیر سره، که بچی د پلار سره، په هر خادم کې د خدمت دپاره اهم شی او رکن اعظم عقل سلیم. عقل بچی چې چاته خدای عقل سلیم نه وي ورکړی، هغه د خدمت جذبه ورسره نه وي، خدمت اړو پیژني، هغه د خدمت نه ځان پټوي. امام بخاری به ووایي شاته چې ګورئ د خدمت دپاره د عقل سلیم ضرورت. عقل سلیم والا خدمت کولی شي، چې عقل سلیم نه وي خدمت نشي کولی. مولانا صاحب مبارکه زما او ستا عجیبه ښکلی شریعت دلته خو دا راغله چې خادم د خپل مخدوم دپاره قبل الاستنجا او قبل الدخول فی بیت الخلا اوبه یې راوړې ورته یې کېښودې. د استاذ محترم او مخدوم او پلار ته روحاني او جسمانی راحت او آرام میلاو شو. وی اوس د پلار هم څه فرض جوړېږي، د مخدوم هم څه فرض دي، د خادم هم څه حق شته، د دم حوصله افزایي پکار ده، د د خدمت هم قدردانی پکار ده. وی ګوره د خادم ذمواري خدمت او د مخدوم، خادم خپله ذمواري پوره کړه،
اوس د مخدوم ذمہواری څه ده وای دی به د خپل خادم ته د زړه نه دعا کوي پلار به د بچی ته د زړه نه دعا کوي پیر صاحب اکثر پیران صاحبان داسې دي چې هغه پتا باندې خپل حق فرض غني واجب غني خوستا حق په مرتبه د عبادت کې نه مې وی زما خدمت کوا لیکن سچ بیا د په ذمہ دي چې تا ته وي جزاکم الله بچي الله دې دین دنیا آخرت خیسته الله دې تا ته داسې آرام او راحت درکړي چې تا ما ته کوم آرام او راحت راورس وای په کار دادا چې خادم مخدوم دی خادم ته دعا وکړي چې کم خادم تا ته آرام او راحت رسولی ده ته ورته آرام او راحت ورسوه تاسو رښتیا ووایئ د پیر په دعا چې خپل مرید ته وکړي دا مرید څومره خوشحالي د مخدوم په دعا چې خادم ته وکړي مخدوم څومره خوشحالي د استاد په دعا چې یو طالب ته بعد الخدمت وکړي دی څومره خوشحالي وې تم ورته اوس راحت ورسوه که دویمه داره خادم ته د آرام او راحت رسولو یوه طریقه دا ده چې د هغه تعریف وکړي د هغه تعریف وکړي چې یاره ماشاءالله ډېر مزاج شناس او موقع شناس خادم الله را کړی ده وینا نه بغیر مقام او موقع ته ګوري زما خدمت نو چې زه د ملک تنویر تعریف وکړم نو د ده به څومره ډېره حوصله افزایي وشي پیر صاحب کېږي که نه وای په کار دا ده چې پیر د مرید تعریف وکړي مخدوم د خادم تعریف وکړي او استاد د شاګرد او پلار د بچی چې هر چاته الله داسې بچی ورکړي لکه مات بغیر زما د وینا نه زما خدمت په دې باندې خادم خوشحالیږي چې ځکه خیری زما خدمت رنګ راوړ د هغه حوصله افزایي ور باندې کېږي لیکن بهتره حوصله افزایي هغه دا ده ورته داسې دعا وکړه چې ستا خادم او بچی ته او شاګرد ته د دنیا او د آخرت دواړو راحت میلو شي بچی الله دې د دنیا او آخرت آرام او راحت درکړي لکه څنګه چې تا مال آرام او راحت راک او درېمه مرتبه داره که د دنیا او د آخرت د آرام دعا ورته نه کوي که د علم مع العمل دعا ورته نه کوي که د عزت او د ترقۍ دعا ورته نه کوي خادم او که د هغه تعریف نه کوي نو کم سے کم دومره خو وکړه چې تاله خدمت وکړه جزاکم الله خیره جزاک الله خیره جزاکم الله خیره دومره قدر ورته ووایه په دې به هم د خادم زړه خوشحاله شي چې ځکه خیر زما د خدمت سویله ماته څه شوه میلاو شوه وی داسې به نه کوي لکه بعضې پیران ټول نه چې هغه په مریدانو خپل خدمت فرض او حق او واجب ګڼي او د مرید حق په خپل ځان باندې نه مني دا حقوق له جانبینو نه دي که هغه د طریقت په دنیا کې د پیر او د مرید ترمنځ وي او که هغه د شریعت دنیا کې د استاد او شاګرد او خادم او مخدوم ترمنځ او که هغه د معیشت په دنیا کې د پلار او د زوی ترمنځ حقوق جانبینو نه که نه وایه بس قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ناصر بن القاسم قال حدثنا عطاء بن محمد بن النبي عن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقد قضى فوضعت له الرجال قال فلوضع هذا في خير فقال اللهم فقهه في الدين ګوره وای ما ورته د اودس دپاره لوټه ډکه کړه د اوبو نه محبوب چې بهر تشریف راوړ وای دا اوبه ماله چا تیاری کړي دي میمونې بیبي ورته ویلی چې عبدالله تیاری کړي محبوب مخدوم ده ګوره ورته اللهم فقهه فی الدین خدای په دین کې ورته تفقه ورکه تفقه پنځه خبرې دي درې وارې مې درته وویلې نو دې نه دا معلومه شوه د امام بخاري رحمت الله علیه رایه دا ده چې مخکې له دخول نه باتروم ته باید د استنجا اوبه تیاری وي لکه عبدالله چې نبی پاک او دا موږ چې وایي چې اوس د خادم حق د دعا ورته وکړه اللهم فقهه فی الدین او بل ځای کې راځي اللهم علمه الکتاب وفقهه فی الدین خدای قرآن کې ډېر علم ورکه او په دین کې تفقه ورکه هغه د خادم ته دعا ثابته شوه لا تستقبلوا قبلة الغائب او دار الا عند البدايه
ګوره مولانا صاحب تاسو ته خدا خبره معلومه وه په ابو داود کې هم دا ترمذی کې هم دا تیر شو استقبال او استدبار مسأله الاستقبال والاستدبار چې سړی بول و باراز ته کینی منګه ونه ویل کله په صحرا کې پټي کې بیابان کې خوړ کې او د غره لمن او کله په کور کې باتروم کې وي نو هلته موږ تاسو 15 مذهبونه ذکر کړي دي نو که تاسو ته یاد بیا ما درته تفصیل کوم ویل چې دلته یاد کوي باقي چې هر کتاب کې راځي هلته بیا خوی تیریږي نو تا ته خو اجمالا دومره یاد دي که نه چې د طرفینو مسلک دا ده چې استقبال مخ کول بیت الله ته استدبار شاړول په وړه غټه تقاضا کې مطلقاً حرام دي مطلقاً دا معنی که باتروم کې که په صحرا کې او زمنګ د بارا غټ نه غټ دلیل دی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت سندن صحیح ده او په دې باب کې د اصل الاصول حیثیت لري او د قاعده کلی او د ضابطه حیثیت لري التم ویل کنه تاسو چې بیګا دا ځای کتنو ابو داود او ترمذی هغه ابواب هم ولې بیا ونه کتل او تاسو نه غټه میر شو چې ما درته ویل بل ځای به بیا راځي بیا به دا تحقیق نه بیا مې د ابو ایوب انصاری روایت چې مستدل د طرفین ده هغه دواړه په دواړو کې حرام وي دواړه استقبال استدبار په دواړو کې صحرا او بنیان آبادی امدا من شپږ مرجحات بیان یو د دا ویل چې دا روایت اصح سندن دویم د دا ویل چې دا قاعده کلیه د قانون د نور روایتونه د ابن عمر او د جابر سبغه جزئیات دي د جزئیه او د قانون چې اختلاف راغی قانون احترام بکې ترجیح به قانون ته ورکې بل تاونه ویل چې د ابو ایوب روایت محرم ده او د ابن عمر چې د حبشي بیبي د کوټې په چت مې وکړه رسول الله مبارک مخ شام ته بیت المقدس ته او شای کعبه ته دا د ابن عمر روایت او دا مستدل د امام مالک او د امام شافعي رحمت الله علیه چې په آبادی کې کسړی شا کعبه ته بیت الله ته اړي خیر بیا موږ ونویل چې د هغه روایت مبیح ده او بل اداره چې د ابو ایوب والا چې دا محرم ده د محرم او د مبیح په منځ کې چې تعارض راځي ترجیح بچا ته ورکه محرم ته ورکه نتیجه تابع د خاص ارزل او بل تا دا شپینځم ونه ویلې چې د ابو ایوب روایت قولی ده لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بول براس کې به مخ او شا کعبه ته نه کوي د ابن عمر روایت او د جابر سے چې فرائد قبل ان يقبض بعام جابر سے ویلو چې یو کال د وفات د مخکې منګه وکړه چې شای کعبه ته او تقاضې ته دا د اهل حدیث او مذهب دغه مطلقاً استقبال او استدبار جایز وای دی هغه مستدل د جابر سے روایت ده د امام مالک امام ابو یوسف احمد ابن حنبل امام شافعی مذهب د ابن عمر روایت مستدل ده امام مالک شافعی سے وای چې دواړه په آبادی کې جایز دي او په صحرا کې ناروا دي احمد بن حنبل وای دواړه چې دي دا په آبادی کې جایز دي او په صحرا کې استقبال منع د استدبار روا ده امام ابو یوسف رحمت الله علیه داسې او قول کړی ده مستدل د ابن عمر صاحب روایت او منګ ابو داود کې په پوره تحقیق وکړه منګ وی دا دواړه فعلی روایتونه دي او د ابو ایوب قولی روایت ده د قولی او فعلی منځ کې تعارض راشي ترجیح به قولی روایت ته ورکو دا ویلو کنه او بیا تا دا ونه ویل چې دا اوفق بالقياس ده رحمت الله اوفق بالقياس مې څنګه ویلو بچی تلکدار توې زبدا چې کوټ شریعت کې وای چې یو سړی روان د توکانه یا چې ګنده پازي خلکو عادت نو مخ په قبله به توکانه نه چي مخ په قبله به دا بی ادبی ده توکانه پاک ده کنه ده نو چې کله پاک توکانه توکل په طرف د قبله ناروا دي بیا ادبی ده نو باول او براز خو نجس دي په طریقه اوله اشپغم مراجح مې درته نو ویلې چې زمنګ مذهب او مسلک د طرفین او فق بالقران جمیله څنګه کوم آیات سره ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب من چوي چې استقبال استدبار حرام دی بولو باراز کې د سره تعظیم د شاعر الله را او چې څوک د شاعر الله تعظیم کوي زړه کې تقوا او چې څوک وای استدبار روا ده او استقبال روا ده یو یا دواړه آبادی کې
او په صحرا کې دا د تعظیم د شاعر الله نه خلاف ده د سره توهین د سره راځي شاعر الله راځي او بل تاسو ونه ویل چې د جابر روایت سندن کمزور د علما رد کړي غیر معتبر او د ابن عمر پر روایت کې احتمالات دی یو ناڅاپه قتل قصدن ورته د وخت کمرې چت څه بکار او اچانک بنبي پاک او اچانک نظر کې سړی خطا کی او بل تاسو نو ویل محمد انسا چې دا خصوصیت د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سبلا واته د علم درته ویل خو شکر ده دوا میاشتې لا پوره نه دی ملک تنویر ټول په ټوله کې مهیر دا به تاسو دا ټول کال څه کوئ دا وګوره ابو داود کې به یو باب راځي مسله براشي بخاری ترمذی طحاوی نسائی ارڅ نه مخکې بس هغه باب کې چې مسله ذکر شو و چې هر کتاب کې راځي خو عبارت بوای او دا د استقبال او د استدبار مسله ترمذی کې تیر شو او ابو داود کې دل تراله بیا مر باندې په چل چل کې ټول له سره بیان کړه دا یو ټکی کې تاسو دینه څه مطلب واخیسته چې دا خراته وای کنه امام بخاری وای الا عند البناء جدار او نحو مگر بول و براز روادي کپا آبادی کې یا یو دیوال ته یا ونه ته نو بیا بول و براز روادي اشاره دې ته وشوه چې امام بخاری دلته د درې امامانو رائے ته ترجیح ورکړي ځکه هغې فی البنا جایز وایي که نه نو چې دار ونه دیوالونه کور کې دننه نو دې کې اشاره راغله چې امام بخاری مایل ده د درې امامانو رائے ته ولكن شرق او غرب وګوره مونږ تاسو ویلو کنه داسې د کینی شرقن غربن مولانا صاحب شرق ګوره دا غرب هغه دا زموږ استاد قبله ده کنه ده که شرقن او غربن کې نو په استقبال او استدبار کعبه ته بیت الله تراغه کرانه غي دا تاسو ما ونه چې دا حکم د اهل مدینه ده ځکه د مدینه منوره قبله شمالا او جنوبا هغه به باترومونه جوړي شرقن او غربن او زمنګ استاد او قبله شرقن غربن ده منګ به باترومونه جوړو شمالا او جنوبا شرق او غرب مشرق ته مخ او شا واړوي مغرب ته دا حکم خاص د اهل مدینه لپاره او چې چا قبله د اهل مدینه په شان ته شمالا جنوبا ده دا حکم دی هغه خلکو لپاره